Bismillahirrahmanirrahim. When Mamun class start to the neural control of respiration na. Chamanga pa neuron sin zamanga control sati zamanga tool chisung respiration manga ko aga control kai. Rina mak manga chemoreceptors chikamu aga manga chemical receptors chikamu aga manga discuss well. Chamung sar aga sin signal pass ki calcium potassium zamung cells ki narashi د هغې په نتو باندې زمونږ باډي کې اکسیجن او کاربن ډای اکساید چې کوم دی د هغې لیول برقرار ساتلی شي یا د هغې د وجې مونږ ته ریسپایریشنز کېږي. نو نن به مونږ نیورل کنټرول اف ریسپایریشنز وایو چې نیورون څنګه زمونږ دا کنټرول کوي دا ریسپایریشن کنټرول کوي. نو که مونږ نیورل کنټرول کې وګورو ریسپایریشن کې نو مونږ سره میډولا اینډ پونس چې کوم دی دا مونږ سره هاینډ برین چې کوم لوور برین ورته مونږ د هغې ایسي دا موږ سره انوالو دی پس کې ریګولیشن اف وینټیلیټري پیټرن اف ریسپایریشن چې موږ سره ریګولیټري څومره پیټرن دی په هغې کې دا موږ سره انوالو دی مطلب چې موږ ریسپایریشن کوو انهیلیشن او ایکسهیلیشن نو دا موږ سره په هغې کې انوالو دی. کوم پارټ دي میډولا اینډ پونس چې کوم دی دا موږ سره هغه پارټ دي چې دا موږ سره په دې کې انوالو دی. مونږ سره انوالنټري ریسپایریشن څه کوم دی انوالنټري ریسپایریشن هغه ریسپایریشن چې هغه زموږ په کنټرول کې نه وي ٹھیک شو هغې ته مونږ انوالنټري ریسپایریشن وایو is any form of respiratory control that is not under direct conscious control لکه هغه ریسپایریشن چې هغه زموږ په کنټرول کې نه وي لکه مطلب زموږ چې کوم ساه اخلو یا دغه اخلو هغه اتوماتیکلی موږ دا کوو او څه داسې زموږ په خپل کنټرول کې وي لکه موږ ساه ډېر راخلو یا کمه دا کوو که نه صحیح شو نو دا زموږ په خپل کنټرول کې والنټري وي خو لکه داسې ریسپایریشن انوالنټري ریسپایریشن هغه ریسپایریشن دی چې په هغې کې زموږ ریسپایریټري کنټرول چې کوم دی ناٹ انډر ډایرکټلی مطلب زموږ دیټ از ناٹ انډر ډایرکټ زموږ په کنټرول کې هغه نه وي ٹھیک شو نو دا موږ سره انوالنټري ریسپایریشن مطلب کوم کانشیس کنډیشنز یو لکه نارمل کنډیشنز یو چې هغه زموږ د دغه نه بهر وي لکه زموږ د کنټرول نه بهر وي نو دا موږ سره انوالنټري کنټرول. Breathing is required to sustain life. نو موږ سره که breathing موږ نه کوو ساه نه نو تر دې د وجې به زموږ لایف چې کوم دی هغه به سسټین خو نه وي که نه سسټین مطلب دا دی چې برقرار خو به نه وي که نه نو په دې وجه breathing څه شی دی دا موږ سره ریکوایرمنټ دی ریکوایرډ دی چې کله موږ ساه اخلو نو زموږ لایف به برابر وي که چېرې موږ ساه بس شوه زموږ ودرېده ساه نو زموږ به څه وي ډیث به وي so involuntary respiration allow it to happen او دا موږ سره څه دي انوالنټري ریسپایریشن چې کوم دی دا موږ سره الاو کوي چې دا موږ سره وشي breathing when voluntary respiration is not possible چې کوم ځای کې voluntary respiration possible نه وي voluntary زموږ په کنټرول کې چې کوم such as during sleep که موږ ویده شو او زموږ breathing stop شو involuntary stop شو نو زموږ به ډیث کاز کېږي که نه نو دغه شانتې دا زموږ څه شی دی دا ډېر امپورټنټ دی چې زموږ بریدنګ ساه اخلو موږ لکه موږ چې ویده یو نو په هغه ټایم کې خو موږ انوالنټري ساه اخلو که نه هغه زموږ په کنټرول کې نه وي که موږ ویښ یو که موږ ساه اخلو موږ ساه راخلو که نه نو دغه څه شی دی دغه زموږ په والنټري ریسپایریشن کې راځي خو چې کله زموږ ویده شو یا دغه شو انکانشیس کنډیشن ته لاړ شو په هغې کې موږ ساه اخلو نو هغه زموږ سره انوالنټري کنټرول دی. Involuntary respiration also has a metabolic function that works even when a person is conscious. نو موږ سره conscious conditions کې هم داسې وي چې د دې خپل یو metabolic لکه digestion system چې کوم دی په هغې کې موږ سره د دې ډېر زیات امپورټنټ دی ٹھیک شو نو موږ سره د دې digestion یا هغه چې کوم دی په هغې کې موږ سره د ډېر زیات تر امپورټنټ موجود دی. نو موږ سره involuntary respiration also has a metabolic function that works even when a person is conscious. Conscious condition لکه موږ سره normal condition چې هغه خپله
نو ټسکول شي کنسیډر کول شي یو سیز ټیک شو دا زمونږه in conscious condition نو په involuntary respiration په دې کې هم موږ ته required دی پکار دی پس کې د سره لپاره د metabolic function metabolic هم د break down لکه زموږ digestion system شو یا نور داسې cellular level digestion metabolic activity شو نو په هغه کې موږ ته دا required دی نو دا موږ سره neural control of respiration general on the کې یو introduction موږ سره په دې کې کم ارګن دي په دې کې موږ سره medulla and pons چې کوم دي دا موږ سره regulation of voluntary pattern of respiration په دې کې دا موږ سره respiratory ځاګي او involuntary respiration هم موږ سره respiratory control چې هغه زموږ په conditions کې نه وي لکه فار ایگزامپل موږ د breathing باره کې وي چې breathing زموږ په control کې نه وي لکه چې موږ پودیو ټیک شو نو دا موږ سره involuntary control کې یو کله ناکله موږ یو موږ صاف یا راغو نو هغه زموږ په کنټرول کې وي ټیک شو او involuntary control موږ له سره پرم پکار دی موږ ته metabolic functions دی هغه د لپاره موږ له involuntary respiration پکار دی کدا involuntary respiration نه کیدو نو دا غي د وجې په زموږ metabolic function نه کیدو او زموږ cells به ډیث طرف ته روان دینه پسته respiratory center involuntary respiration موږ سره سو کنټرول کوي د دې کنټرول چې کوم د respiratory center دی upper brain stream ماته ویل شي چې سم ټایم موږ ورته lower brain وایو along with the cerebellum چې موږ سره یو پارت دی هغه موږ څه کوي دا involuntary respiration چې کوم دا موږ سره کنټرول کوي دې ته موږ term as a lower brain هم وایو ٹھیک شو بالکل لاندې نه سره چې هغه موږ سره څه کوي cerebellum دی او هغه موږ سره کنټرول کوي دې ته موږ respiratory center وایو دا respiratory center موږ څه کوي دا موږ سره کنټرولینګ کوي this region of brain control many involuntary and metabolic function beside the respiratory system دا cerebellum چې کوم دی د involuntary control نه علاوه many involuntary and metabolic function د respiration نه علاوه نور هم داسې involuntary د brain چې کوم دی یا نور metabolic functions چې کوم دی هغه کنټرول کوي نو موږ سره respiratory center کوم یو دی دا موږ سره involuntary respiratory control respiratory center نو کوم یو دی هغه موږ سره cerebellum دی cerebellum موږ سره څه کوي دا involuntary controlling کوي د different functions چې کوم دي زموږ په باډي کې سیستم چې کوم دي دا هغه involuntary control چې کوم دی هغه څوک کوي دا موږ سره cerebellum کوي نو cerebellum هغه region دی چې په دې کې ډیر زیات involuntary control او metabolic functions چې کوم دی هغه sustain ساتي مطلب برقرار ساتي ٹھیک شو د cerebellum respiratory center کوم یو دی cerebellum دی چې هغه څه کوي involuntary control زمونږه ساتي بیا پسې د medulla oblongata یا medulla د medulla چې کوم دی دا موږ سره primary respiratory control center دی medulla موږ سره څه دی primary respiratory center دی موږ سره چې په هغه باندې موږ سره څه کیږي موږ سره respiration چې کوم دی هغه کنټرول کیږي respiration کنټرول کوي نو موږ سره د دې دوه main function د دې څه شی دی د medulla د موږ سره signal sent to the muscles that control the respiration to cause breathing to occur نو موږ سره څه کوي د موږ سره صرف میسج لګي چې په هغه په مدد سره زمونږ باډي څه کوي هغه کنټرول کوي زمونږ مسل نو د medulla oblongata څه شی دی دا موږ سره primary respiratory control center دی چې دې څه کوي چې د موږ سره respiratory control کوي نو دا موږ سره دوه main regions دي there are two region in the medulla that control respiration نو موږ سره په medulla کې دوه main regions دي چې د هغې د وجې موږ سره څه کېږي موږ سره کنټرول کېږي څه شی respiration کنټرول کېږي اوس موږ سره ventral side دی
वेंट्रल और डार्सल साइड दे ठीक शो नो दा मूंग सर द मेडुला दो साइड दी दो रीजन दी यो तमंगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी और ग्रुप वाइज स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी मूवमेंट चिकम मूंग सर वेंट्रल साइड दे मूंग सर ठीक शो नो आगा मूंग सर से कई आगा एक्सपायरेटरी मूवमेंट चिकम दे आगा कंट्रोल कई no mung sara ventral side de your dorsal respiratory group te no ventral respiratory group se kar kai dam sa expiratory movement che gamde expiration che ko munga sa bahar roba ya exhalation jo tumunga vayu no agam sara control kai bal mung sara dorsal respiratory group te che agam sa inspiratory movement agala gamga inhalation che gamde aga control kai no medulla also control the reflexes part non respiratory air movement no aga humung sa reflexes matlab kal na kala non respiratory air movement pakar wi aga humung na ke for example bade ki coughing che gamde to khe ko sneeze ko trushe chunga ko ठीक शो da reflex action che gamde da musara so control kai da musara medulla control kai as well as other reflexes like swallowing and vomiting like amunga ulte ko yamunga rote jo ठीक शो no da humung sara medulla oblongata che gamde da musara se kai da musara control kai ठीक शो medulla oblongata se kar kai ta dam sura dwa main function kai yo mung sura expiration hum kai abal mung sura inspiration hum kai no tadi kar se shere dam sura signaling work kai dasata between the spinal cord and higher part of the brain se kamne dam sura padi ke zyada tadi medulla oblongata function de Demung sara involuntary function chikum di autonomic function chikum di agam sa se kai control kai padi ke mung sara kum di expiratory movement or inspiratory movement te sometime coughing de sneezing de hum mung sara control kai lakadam sa non respiratory air movement te lakadam sa respiration ke darazi bya hum mung sara medulla oblongata da control kai extra swallowing vomiting sneezing show coughing show da mung sara medulla oblongata control kai Then first step, pons. Pons shere. Pon is the other respiratory center as in located underneath the medulla. The medulla oblongata nallande. यो पार्ट मौजूद है अगर तमगा फोन तो आई दा फोन से कई दे हम मुसा रेस्पिरेटरी सेंटर दे it the muscle secretary main function chikamne control the rate or speed of involuntary respiration pons kar se kar kai pons da kar kai chimung sara the involuntary function chikamne tadi like a speed a rate chikamne da musara da kai control kai no pons chikamne da musara se shede da musara d function chikamne control kai ठीक शो numang sara de yo function pade ki dade the respiration lihaz sara jagam se kai rate of or speed of the involuntary respiration aga control kai no dam sir the pons your main function de pasaki for involuntary respiration ki no pa involuntary respiration ki mung sara pons da ga which dam sir se kai rate and speed of respiration involuntary respiration aga control hai ठीक शो Involuntary control. Numung sada singa kikida involuntary control. Several group of neurons located in pons and medulla are responsible for generating the rhythmic pattern of breathing. Mung sa pa medulla ki और pons के मुंग सर डेर जियात न्यूरॉन मौजूद थी आगे न्यूरॉन को मुंग सर अब जनरेटिंग रिदमिक पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग इज मुंग सर ब्रीदिंग की कार की हवा हेल्प करी the cell body of these neuron Chickamauga, the neuron three parts the axon and dendrite of cell body re the neuron ठीक शो the neuron three part मुंगसरा cell body axon and dendrite no tadi chikkam cell body part the neuron from the respiratory control center in the medulla no मुंगसरा the cell body of neurons chikkam they of these neurons
نو ریسپیریټری کنټرول سنټر د په کوم ځای کې په میډولا کې which send impulses to stimulate the contraction of diaphragm and intercostal muscle. اوس موږ دې ته وایو انوالنټري کنټرول. نو انوالنټري کنټرول کې موږ وایو چې په دې کې نیورونز دي کنه، نیورونز کې موږ وایو چې دې کې پونز کې نیورونز دي او موږ سره میډولا ابلنګیټا کې هم موږ سره نیورون دي. اوس موږ سره کم نیورونز چې کم په میډولا ابلنګیټا کې میډولا کې موږ سره موجود دي، په میډولا کې موږ سره کم نیورونز موجود دي. ٹھیک شو، هغه نیورونز موږ سره څه کوي، لکه فار ایگزامپل دا میډولا ده، په میډولا کې موږ سره څه موجود دي، نیورون موجود دي، نیورون موجود دي. نو په نیورونز کې بیا موږ سره سیل باډي پارت دی. ٹھیک شو، نو دا سیل باډي پارت چې کوم دی دا موږ سره کنټرول کوي څه شي، امپلسز which send impulses. امپلسز څه ته ویل شي، میسجونو ته ویل شي. لکه چې موږ سره میسج دیږي نو دا موږ سره څه کوي، سم امپلسز stimulate the contraction. contraction څه ته ویل شي، راغونډېدو ته of the diaphragm. diaphragm موږ ویلو کنه چې دا موږ سره څه شی دی، دا موږ سره مسلز دی چې کوم د موږ سره thoracic او abdominal cavity چې کوم دی هغه موږ سره جدا کوي. نو دا موږ سره دغه مسلز د contraction وشي by the phrenic nerves and intercostal nerves respectively. دا موږ سره دوه یو ټایپ اف نروز دي چې په دې کې موږ سره هیلپ کوي. نو دا موږ سره څه کوي، دا میډولا اوبلنګیټا کوي. نو پیرینیک او انټرکوسټل نیورونز کوم دي، نروز، نو هغه موږ سره هغه نیورونز دي چې دا موږ سره ریلیټډ ټو ډایفرام وي، لکه ډایفرام سره ریلیټډ وي، لکه مډ مایند لکه موږ سره هغه سره ریلیټډ وي، هغه ته موږ څه وایو، موږ سره پیرینیک نروز ورته وایو. نو دا موږ سره نروز او انټرکوسټل مسل لکه چې موږ سره د میډل والو دي هغه موږ سره انټرکوسټل مسل دي چې دا موږ سره انوالنټري کنټرول کې لکه موږ سره کنټرکشن اف ډایفرام کې هیلپ کوي، دا غي فنکشن دی. once the neuron stop firing چې کله neuron stop شي then the inspiratory muscles relax and expiration occur. نو اوس مونږ وی کنه چې د کله د سټیمولیشن او کنټریکشن وشي، نو چې کله کنټریکشن وشو د ته هوا راغله، انسپایریشن وشو، خو چې کله دغه میډولا اوبلنګیټا د سیګنل ملاو شي چې موږ سره څه کړي، زمونږ لنګس کې کوم نه پیل اف ایر شو، لکه میکسیمم کوانټیټي اف ایر راغله لنګس ته، نو هغه ته دوباره سیګنل ملاو شي د کیمو ریسپټرز په ذریعہ چې هغه څه کوي، بیا د نروز ته هغه وکړي چې تاسو سټاپ کې هغه سټاپ شي د هغې سیګنل او د هغې نه پس انسپایریشن سټارټ شي، مسل ریلیکس شي او ایکسپایریشن سټارټ شي، سوري ایکسپایریشن سټارټ شي. ٹھیک شو، او دا موږ سره انوالنټري کنټرول چې موږ سره د څه په ذریعه د میډولا په ذریعه کېږي او موږ سره نیورون سیګنل لوري، پونز او نیورون سیګنل لوري او د وجه ډایفرام کنټریکشن او موږ سره بیا د هغې نه پس ریلیکسیشن وشي چې موږ سره انسپایریټري مسل ریلیکس شي او ایکسپایریشن وشي. نو دا موږ سره انوالنټري کنټرول. نو the rate of ventilation is tightly controlled through a negative feedback mechanism. نو دې کې موږ سره یو نیگیټیو فیډبیک میکانیزم دی چې د هغې د وجې دا موږ سره څه وي، دا کنټرول وي، لکه چې موږ سره سیوا شي نو هغه موږ سره سټاپ شي، یا چې موږ سره کم شي نو سیوا شي، نو دا موږ سره نیگیټیو فیډبیک دی. نو دا موږ سره ډیټرماین د لیول اف کاربن ډای اکساید ان د بلډ. نو دا موږ سره څه کوي، کاربن ډای اکساید چې کله لیول سیوا شي نو دا موږ سره تدې په وجه نیگیټیو فیډبیک میکانیزم دی چې هغه خپل واپس خپل ځای ته واپس ځي، نو تدې د وجې موږ سره کنټرول اف ریسپیریشن کیږي. نو these level are sensed by the blood gases او دا د څه د وجې د کیمو ریسپټر بلډ gases چې کوم دي د هغې د وجې دا موږ سره فیل کیږي او both central and peripherally، هم په سنټر کې هم په peripherally دا دواړه کنټرول کیږي. ٹھیک شو، نو دا موږ سره انوالنټري کنټرول چې دا موږ سره څه کېږي، دا موږ سره د پونز او میډولا په ذریعه کېږي چې کله موږ سره کاربن ډای اکساید کنسنټریشن سیوا شو نو کیمو ریسپټر په ذریعه تاسو ته ما مخکې مو چې کیمو ریسپټر په ذریعه دی واپس میسج لړ شي څه ته میډولا اوبلنګیټا چې هغه
stop شي او دې ته وایي نیگیټیو فیډبیک چې د کاربن ډای اکساید د کنسنټریشن د وجې موږ سره څه کیږي موږ سره کنټرول اف breathing inhalations کیږي او موږ سره نیورون چې کوم دی هغه stop شي سیګنلینګ د څه لپاره د انسپایریشن لپاره او د هغې نه پس موږ سره ایکسپایریشن وشي نو دا موږ سره involuntary control voluntary control نو موږ د دې نه مخکې وویل چې موږ سره په بونز او میډولا نو دې دا پارټ دی چې موږ سره سي دا بونز اینڈ میډولا پارټ دی دا موږ سره سیریبولم دی ټیک شو نو ولنټری کنټرول هغه کنټرول چې هغه زموږ په وس کې وي لکه زموږ په وس مطابق وي لکه موږ په خپل کنټرول کوو as well as the involuntary control of respiration by respiratory neural network and the brainstem respiratory can be affected voluntarily by a higher brain center نو دا موږ سره higher brain center چې کوم دی هغه کنټرول کوي higher کوم دی دا موږ سره motor cortex چې کوم دی دا موږ سره او cerebellum and the cerebellum کې په cerebellum کې هغه موږ سره کنټرول کوي نو conscious control of respiration is via the motor cortex in the cerebrum چې cerebrum کې موږ سره دا motor cortex موجود دی دا هغې د وجې موږ سره دا voluntary control کیږي which receive input from the limbic system and hypothalamus the limbic system or hypothalamus زموږ د څه data message دي دا هغې د وجې زموږ په باډي کې voluntary control راځي لکه زموږ thinking چې کوم دی هغه دغه کوي hypothalamus کې موږ ویلو که موږ سره څه کېږي ترې فنکشن دا چې دا موږ سره thinking کوي نو موږ سره ترې فنکشن دا دی دا thinking د وجې موږ سره دا څه کېږي فیل کېږي چې آیا موږ ته انهلیشن پکار دی exhalation پکار دی نو دا هغې د وجې موږ سره څه کېږي دا voluntary control زموږ په باډي کې کنټرول کېږي بیا دې نه پس transport of oxygen and carbon dioxide in the blood and body fluid دا last topic starts with the chapter number 4 چې کوم دی ترې last topic دی transport of carbon dioxide and oxygen and blood and body fluid په body fluid او په blood کې موږ سره دا څنګه transport کېږي نو بیا به موږ وایو transport of carbon dioxide and blood carbon dioxide چې کوم دی دا موږ سره major waste product دی of aerobic respiration چې کوم aerobic respiration هغه respiration ته وایو چې د هغې دپاره اکسیجن پکار وي هغې ته موږ aerobic respiration وایو نو موږ سره major چې کله موږ اکسیجن واخلو نو زموږ په سیلز کې د اکسیجن د وجې metabolic activities وشي که نه لکه breakdown activity لکه چې کوم energy production activity ده نو د هغې د وجې carbon dioxide جوړ شي نو هغه کاربن ډای اکساید موږ ته د څه د وجې راځي ایروبیک ریسپایریشن د ایروبیک ریسپایریشن هغه ریسپایریشن دی چې په هغې کې اکسیجن ریکوایرډ وي لازم به وي ټیک شو د اکسیجن نه بغیر څه کار نه کېږي هغې ته موږ aerobic respiration وایو too much or too little carbon dioxide in the blood can lead to serious consequences کچري زموږ په بلډ کې لږ غونډه کې هم کاربن ډای اکساید موجود وو یا ډېر تعداد کې ټیک شو نو دا موږ سره څه کوي نقصان دی نو په دې ډول کې به موږ اوس وایو چې موږ سره کاربن ډای اکساید transport in the blood it role in maintaining blood pH موږ transport in blood وایو د pH maintenance and also can happen when carbon dioxide is impaired کچره موږ سره کاربن ډای اکساید په دې کې څه فرق راغلی نو هغه به موږ سره څه کېږي نو موږ به کاربن ډای اکساید ان بلډ لومبه وایو چې کاربن ډای اکساید ان بلډ موږ سره څنګه دي it is important to highlight the role of carbon dioxide موږ له دا پکار دي چې موږ لومبه پیژنو چې موږ سره څه شی دی د کاربن ډای اکساید څه رول دی زموږ په بلډ کې او ترې په مینټیننس کې د ډیفرنٹ سیزونو مینټیننس کې موږ سره ترې څه رول دی نو the main role of carbon dioxide is to regulate the pH of the blood نو موږ سره مین رول څه کار کوي pH کنټرول کوي په pH of the blood زموږ pH of the blood چې کوم دی هغه کنټرول کوي نو موږ دې نه مخکې مو چې کله کاربن ډای اکساید موږ سره سیوا شي یا کم شي نو دا موږ سره څه کوي موږ سره consequences مطلب څه نقصانات زموږ په باډي کې اکر کېږي نو دا موږ سره کاربن ډای اکساید کار څه شی دی موږ سره ریګولیټ pH چې کوم دی ٹھیک شو نو هغه برقرار ساتي this is much more important in transporting carbon dioxide to lungs for exhalation
نو تدې د وجې کاربن ډای اکساید ډیر زیات امپورټنت دی چې موږ تاسو چلو کو دی واپس لنګس ته بوزي او ایکسهلیشن پروسس پکې او شي ایکسهیل کی مطلب د باډي نه بهر وباسي د لنګس نه بهر وباسي کاربن ډای اکساید نو تدې میتھډ اف ترانسپورت موږ سره څنګه ترانسپورت کیږي کاربن ډای اکساید چې کوم د موږ سره ترانسپورت کیږي ان د بلډ ان 3 ویز په دریو دغه باندې موږ سره کیږي د ترانسپورت کیږي as a hydrogen carbonate په پام کې as a carbon amino compound په پام کې او بل موږ سره dissolved carbon dioxide په پام کې یا ډایرکټ dissolve کیږي په پلازما کې هغه ته موږ dissolved carbon اوس په موږ یو ډیسکس کوو موږ سره carbon amino compound په پام کې موږ سره 30% of all carbon dioxide چې هغه د څه په پام کې ترانسپورت کیږي هغه carbon amino compound په پام کې कार्बन अमीनो कंपाउंड څه شی دی اوس په دا وایي ٹھیک شو نو موږ سره ټوټل کاربن ډای اکساید د کاربن امینو لکه 30% موږ سره څومره کی 30% کاربن ډای اکساید ترانسپورت کیږي د څه په پام کې کاربن امینو کمپاوند په پام کې at higher concentration carbon dioxide direct bind to the amino acid نو موږ سره چې کله ناکله امینو اسید موږ سره څه کی کاربن ډای اکساید زموږ په بلډ کې دی امینو اسید چې کوم دی هغه ته اون خري امینو اسید ته and the amino group of hemoglobin to create carbon amino hemoglobin no چې کوم hemoglobin دی hemoglobin کې موږ سره proteins دي د سوري د amine group ته amine group ته پاږي کې نو هغه amine group ته اونخلي او څه جوړ کی carbon amino hemoglobin جوړ نو carbo amino formation چې کله وشي نو effective as the periphery where carbon dioxide produced in high due to cellular respiration نو دا موږ سره ډیر زیات افیکټیو دی چې موږ سره cellular respiration چې کله په سیلز کې موږ سره میټابولیک اکټیویټیز کیږي باغی پر respiration کې موږ سره پروډوس کی نو دا هغه ټایم کې موږ سره ډیر زیات امپورټنس ساتي او تدې په ذریعہ زموږ د باډي نه بهر راځي هغه لنګس ته راځي او لنګس بیا موږ سره جدا کیږي او لنګس نه بیا موږ سره کاربن ډای اکساید بهر وځي نو موږ سره د څه په پام کې کاربن امینو هیموګلوبین په پام کې یا carbon amino compounds په پام کې ورته موږ ویلی شو چې د هغې په پام کې موږ سره هلته ونښلي په سیلز کې او سیلز نه واپس راځي لنګس ته چې لنګس یې موږ سره بلډ صفا کېږي که نو د هغې نه کاربن ډای اکساید ریموو شي او د لنګس په الویولس په ذریعه دا د لنګس سیستم په ذریعه زموږ د باډي نه بهر وځي نو دا موږ سره کاربن امینو کمپاوند بل د موږ سره هایدروجن کاربن ډای اکساید کاربونیټ په پام کې हाइड्रोजन कार्बोनेट په پام کې نو موږ سره 60% چې کوم دی کاربونیټ په پام کې هایدروجن کاربونیټ په پام کې زموږ د باډي نه بهر کیږي چې کله هایدروجن کاربونیټ موږ سره آین په پام کې جوړ شي نو دا موږ سره آین د ریډ بلډ سیل دا موږ سره پر ریډ بلډ سیل کیږي دا فیګرز باندې دې کې سکپ شوی دی یا نه راغلی دی سلایډز کې نو پای کې موږ سره ایکسپلین کړی چې دا موږ سره څنګه جوړیږي نو کاربن ډای اکساید چې کله ډیفیوز شي انټو د ریډ بلډ سیل چې کله کاربن ډای اکساید آر بي سي ته دن نشي نو هغه څه ته کنورټ شي هایدروجن پلس هایدروجن کاربونیټ ته وړي بای انزایم کاربونیک انهایډریز انزایم موجود دي چې د هغې په مدد سره دې نه هایدروجن آین جوړ شي او هایدروجن کاربونیټ د هغې نه جوړ شي د څه په ذریعه د کاربونیک انهایډریز په ذریعه د دې په ذریعه موږ سره څه جوړ شي دا موږ سره hydrogen carbonate جوړ شي this hydrogen carbonate is transported back into the blood via chloride bicarbonate نو موږ سره دغه hydrogen carbonate چې کوم دا د back to into the blood نو دا د څه په ذریعه chloride bicarbonate exchanger چې ions exchange شي په دې کې د هغې په ذریعه زمونږه بلډ ته راشي نو دغه هایدروجن کاربونیټ چې کوم دی can now act as a buffer against any hydrogen in the blood plasma او دا موږ سره د بلډ دا کوي بفر کار کوي دا موږ زموږ په پلازما کې موجود وي چې دا موومنټ کوي موږ سره نو دا موږ سره په کیمو ریسپټر کې موږ ډسکس کړو چې هایدروجن کاربونیټ موږ سره څنګه موومنټ کوي نو دا موږ سره یو فارم موږ سره چې هایدروجن کاربونیټ په فارم کې موږ صرف دا فارم یاد کړو موږ له ډېر امپورټنت دی چې موږ دا کم فارم کې موږ سره څنګه اوړي نو دا موږ سره دغه شانتي یو موږ سره
कार्बन अमाइनो कंपाउंड वेम मूंग सर हाइड्रोजन कार्बोनेट पर पाम की ग्रेम मूंग सर से शेयर डिसॉल्व इन प्लाज्मा तो मूंग सर पर प्लाज्मा की 10% चिकन दे दाम सर से की दाम सर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की मतलब यो है कि पर प्लाज्मा की नो दगा अमाउंट ऑफ गैस for liquid depend on solubility and at partial pressure of the gas. The person depends on the partial pressure माने और solubility माने depends आती कि आया solubility भी दे हम सर 80 जल तक है no carbon dioxide चिकन देना हम more soluble than oxygen the oxygen ना दे देर ज्यादा soluble है 23x मान ली लगा 23% ज्यादा हम सर से कार्बन डाइऑक्साइड हम सर soluble है बस कि पर प्लाज्मा and the partial pressure of inspired carbon dioxide is 40 mmHg. So, the partial pressure of carbon dioxide means 40 mmHg. Hg means mercury. Despite its solubility, only minority of total carbon dioxide in the blood is actually transport dissolvent. No, the wajah minority the कम तादाद सरा मुंसर से की ذكر solubility मुंसर का कम था Picture the solubility portion among leg transport की plasma के carbon dioxide पर leg perform के मंगसरा transport की लगा जैसे among सरा carbon amino compound है कि भाई के मंगसरा चिपारी के मंगसरा 30% है ब्याह बस ये मंगसरा पर हाइड्रोजन कार्बोनेट परफॉर्म की 60% के ऊपर प्लाज्मा के मंगसरा 10% की दे ट्रांसपोर्ट की उस लास्ट टॉपिक में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड mainly oxygen ci kamne da mun tara respiratory system padare zamung body tara dan nashi of the environment touch zamung gal lungs tara mung oxygen transport wa da zamung sase ki zamung the lungs tara ji the bahar environment ha basically agar zamung alveolar tara shi no alta capillaries ke mung tara blood मौजूद है blood stream सरा उनखली मतलब उलगी कल blood stream तदे राशि no oxygen need to be transported to various tissue of the blood no of the body chikala zamunga badan ta oxygen radan nasho the lungs pazariya no agar la pakar de chise chalushi zamung the body na bahar hoshi zamung the body na sanga bahar ki नो आगा जमंगा ब्लड के बोन खली ब्लड के बामु सरकम देता हेमोग्लोबिन तबाम खली नो हेमोग्लोबिन से shape are the vast majority of these tissue the oxygen is delivered by the blood to the tissue the hemoglobin पर जरिया मुझसे सकेगी जमंगा different tissues का the bodies का oxygen transfer की दसरा पारा the energy production दा पारा of the car the para. Chikala oxygen enters among the blood from the lungs. It taken up by the hemoglobin and the red blood cells. Jagaso kwakli hemoglobin evakli red blood cells. Hemoglobin se shedna musara as a protein di che made up of four hema group thi. Dasana the hema group na musara salur hema group na jodli. Chipagi ki irons iron hum di contain iron iron. Chipagi ki iron मौजूद these iron ions become associated with the hemoglobin molecule chemically react with oxygen to form oxyhemoglobin thus iron ions become the associated मतलब उनखनी hemoglobin सरा और चे आगम सरा oxyhemoglobin जोड़ती तो जो कि oxyhemoglobin और hemoglobin मुंसरा main component in oxygen transport throughout the body oxygen hemoglobin मुंसरा से da मुंसरा their main component तदे दवजे मुंसरा जमंग पर total body की चकीगी transport of oxygen की no मुंसरा नन्ने नन topic मोरे मंगा नन chapter खत्म शस्तासो ठीक शो परे के नन मंगा से discuss the neural control of respiration in the neurons पर जरिया medulla oblongata या
موږ ته د فونز په ذریعه موږ څه کېږي ترانسپورټ اف نروز کی امپلسز کېږي د هغې د وجې موږ سره کنټرول کېږي. بیا د هغې نه پس انوالنټري او والنټري کنټرول وي. نو انوالنټري کنټرول چې کوم دی هغه زموږ د باډي زموږ د میډولا اوبلنګیټا او د فونز په ذریعه کېږي. والنټري کنټرول موږ سره د سریبرم د تھنکینګ هایپوتلمس په ذریعه کېږي. د هغې نه پس ترانسپورټ اف کاربن ډای اکساید وي چې ترانسپورټ اف کاربن ډای اکساید موږ ته په دریو فارم کې دی. कार्बन अमीनो कंपाउंड په پام کې بیا دا غي نه پس موږ ډیسکس کړل هایدروجن کاربونیټ په پام کې او بل موږ سره ډایرکټ ډیزالو ان پلازما په پام کې کاربن ډای اکساید ډیزالو ان پلازما په پام کې بیا دا غي نه پس موږ وایي چې موږ سره ترانسپورټ اف اکسیجن څنګه کېږي نو موږ سره دا بلډ کې شامل شي او هیموګلوبین سره اون کړي چې کوم موږ سره پروتین دی هغه موږ سره څه کوي ट्रांसमिशन کوي मतलब دا اکسیجن اوډي په ډیفرنٹ باډي آرګنز ته ډیفرنٹ باډي پارټس ته چې ټیشو سالته ریکوایرډ وي نو دا موږ سره نوې ټاپک په دې سره تاسو چپټر ختم شو تاسو په دې چپټر کې تاسو امپورټنت کوېسچنز چې کوم دي هغه تاسو ځان سره نوٹ کولې هم شي نو امپورټنت کوېسچن دا دي differentiate between exhalation and inhalation دا زیاتره راځي تاسو په پیپرز کې define respiratory rate tidal volume او lung capacity چې کوم موږ ډیسکس کړو هغه موږ سره دا ډېر زیات امپورټنت دي بل موږ سره امپورټنت کوېسچنز په دې کې دا دي چې upper respiratory tract او lower respiratory tract نو دا به تاسو په څه کې ډرا کوي دا تاسو د په اناټومي کې دا کوېسچن زیات تر راځي چې تاسو ډرا کې the anatomical regions of respiratory system the anatomical region بتاسو یو anatomical region چې کوم دی هغه تاسو ډرا کوي نو دا تاسو په اناټومي کې هم راځي او په فزیولوژي کې بیا تاسو فنکشنز کې راځي نو به ډرا کوي او تاسو ته لیکل تاسو ډایګرام او ډایګرام سره به تاسو بیا ډیسکس کوي هغه نو دا تاسو ریسپایریټری چپټر او تاسو څه کوېسچنز دي نو تاسو ماته په واتس اپ باندې تاسو را لېږلی شئ ٹھیک شو تاسو ماته په واتس اپ باندې انسر را لېږلی شئ اوکې الله پامان